الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مسلمانانو په یو اهم خبره باندې ستاسو توجه راړول غواړم. هغه د نیو ایئر نیا سال او اسلامی تعلیمات په دې باندې څو خبرې د ثواب په نیت باندې عرض کول غواړم. الله رب العالمین دی اول ماته او بیا تاسو ټولو ته عمل توفیق نصیب کړي. محترمو د ټولو نه اول دا خبره یاد لرئ چې قرآن عظیم الشان کې الله رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے د ایمان خاوندانو تاسو یهودو لرا او نصاراو لرا په دوستی سره منیسئ. بعضهم اولیاء بعض، بعضی د دوی نه د بعضی نورو دوستان دي. ومن یتولهم منکم، او چا چې ستاسو نه د دوی سره دوستی وکړه فانه منهم، نو دی د هغوی نه دی. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، الله رب العالمین قوم ظالم ته هدایت نه کوي. قرآن مقدسه بل ذکی الله رب العالمین فرمائی یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا. اے د ایمان خاوندانو د کافرانو شانتی مکیږئ، د کافرانو شانتی مکیږئ. محترمو مطلب داره چې زمونږ او ستاسو د ټولو دینونو کې چې څومره ادیان دي په دې کې زمونږ او ستاسو دا دین اسلام چې دا جامع کامل او اکمل دین دی. که کامیابی او انسان غواړي نو هغه له پکار ده چې د دې جامع کامل او اکمل دین تابعداري وکړي او د دې په تعلیماتو باندې پوره عمل وکړي. محترمو کومه چې نیو ایئر نیا سال دی په دې باندې په حاشي خورول او په دې شپه باندې آتشبازي کول، دا یاد لرئ محترمو دا د یهودو د نصاراو کلچر دی. د دې د اسلامی تعلیماتو سره هیڅ تعلق نشته. محترمو مونږ او تاسو له پکار ده چې ټول ژوند د قرآن مطابق تیر کو. د سحر نه د ماښامه پورې په دې خپل ژوند باندې نظر واچو چیرې زمونږ عبادات، زمونږ معاملات، زمونږ اخلاقیات، زمونږ سیاسیات، زمونږ معاشیات آیا دا د اسلامی تعلیماتو مطابق دی که نه دي؟ او بیا دې ته موږ ګورو چې په دې نیو ایئر باندې نیا سال باندې مونږ دا کومه آتشبازي کو، دا کومه فحاشي خورو، آیا دا د اسلامي تعلیماتو مطابق دی که نه؟ محترمو یاد لرئ د دې فحاشۍ خورولو، دغې آتشبازۍ کولو د دې د شریعت سره هیڅ تعلق نشته. په شریعت کې یو هم داسې ثبوت د دې دپاره نشته، ثبوت خلاصه کړه چې اصل یې نشته په شریعت کې. لہذا د داسې قسمه خبرو نه مونږ مسلمانانو له ځان ساتل پکار دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة، بشک هغه کسان چې خوښوي چې دوی بې حیایي خوره کي. فی الذین آمنوا، په هغې کسانو کې چې ایمان یې راوړی دی، لهم عذاب علیم، د دوی دپاره دردناک عذاب دی. الله رب العالمین وړاندې فرمای فی الدنیا والآخرة، په دواړه جهانه کې هم، په دنیا کې هم په آخرت کې. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله رب العالمین ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. نو محترمو دا د یهودو د نصاراو کلچر دی. مونږ له د دې د مناوهلو، د دې د سیلیبریټ کولو، دارنګې په دې موقع باندې د خرچ کولو، دارنګې په دې موقع باندې د ټایم ضایع کولو هیڅ حق نشته مونږ مسلمانانو لره. محترمو د اسلامی میاشتې آغاز چیرې هغه د محرم نه کیږي، په هغې باندې هم داسې قسمه خوشحالۍ چې دي چې دا آتشبازۍ وکړی شي یا نور داسې د شریعت خلاف کارونه وکړی شي، بې پردګي وکړی شي، خپل فیملی راویستی شي او ګډا وکړی شي، ټنګ ټکور وکړی شي، نه په دې سال باندې جایز ده، په 2020 یا 2019 عیسوي سال باندې، او نه چې کوم دی دا په قمري سال باندې جایز ده، په اسلامی سال باندې په یو باندې هم د دې د جواز څه حیثیت نشته. محترمو دا خبره یاد لرئ د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ترمذی شریف راغستی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د ملت اسلامی نه علاوه
د یو بل قوم سره مشابهت اختیار کړي نو هغه زمونږ نه دی، هغه زمونږ نه دی. او دای او فرمایل چې تاسو د یهودو او نصاراو سره مشابهت مې اختیاروي. ترمذی کتاب الاستیزان کې دا حدیث موجود دی. محترمو، حدیث مبارک دا ابو داود شریف دی. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د کم قوم سره ځان مشابه کو نو دی دا غوی نه دی. زمونږ مقصد دا نه دی چې څوک دا کال باندې داسې وکړي نو هغه یهودي دی. نه محترمو، خو د یهودیانو د مشابهت یو بوی پکې راځي، یو عادت پکې راځي. زمونږ د مسلمانانو د دې سره هیڅ قسم تعلق نشته، د اسلامي تعلیماتو نه ماورا ده، د شریعت نه ماورا ده. لہذا مسلمانانو له دینه احتراز کول پکار دي او د دینه پرهیز کول پکار دي. اخره کې پیغام دا در کومه چې نوې کال چې په دې نوم باندې فحاشۍ خورول نری پکار، خصوصا موږ مسلمانانو له بالکل نری پکار، ځکه دا د یهودو او د نصاراو طریقه ده. الله دې موږ ټولو مسلمانانو ته په حق دین باندې د عمل توفیق نصیب کی، او الله دې موږ د یهودو او د نصاراو د مشابهت نه په خپل حفظ و امان کې ولري. آمین بجاه النبی الکریم الامین صلی الله علیه وسلم.